بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره د کوېسچن نمبر 8. کوېسچن نمبر 8 کې وایي کچري زموږ سره A دا سیټ وي او B زموږ سره وي دا سیټ وي زموږ سره، نو تاسو څه معلوم کړئ؟ تاسو معلوم کړئ 1 نمبر پارت. دې کې زموږ سره 4 پارت دي، دا 4 پارت تاسو کې دا معلوم کړئ. اول موږ راکړی دی A یونین B. تاسو د A او د B سره معلوم کړئ، یونین معلوم کړئ. یونین خو بار بار وکوم، بیا ورته ګورئ دی خو چې A یونین B موږ معلومو. A یونین B A سیټ چې دا زما سره دی 0 2 4 6 8. دا زما سره A سیټ راغی یونین، بل زما سره B سیټ. B سیټ زما سره برابر دی 3 1 3 5 7 9. دا زما سره راغی، دا زما سره B سیټ راغی. اوس مونږه د A او د B سره معلومو، د دې یونین معلومو. ته ګورئ A یونین B. اوس هغه الیمنٹ پوه شئ چې په A کې موجود دي، په B کې موجود دي، دواړه څه کوي؟ دا را یو ځای کوي او لاندې سیټ کې ولګوئ. دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته موږ یونین وایو. 0 دلته یو 0 ولګوه، بیا 1 دی 1 ولګوه، بیا 2 دی 2 ولګوه، بیا 3 دی 3 راشي، بل 4 5 6 7 8 9. دا زما سره راغی، دا A یونین B راغی زما سره. بل پکې دی زما سره 2 نمبر پارت نمبر 2. 2 نمبر پارت دی. اوس تاسو معلوم کړئ A انټرسیکشن B. A انټرسیکشن B. تاسو اوس د A او د B څه واخلئ؟ انټرسیکشن معلوم کړئ. اول موږ یونین واغستو، یونین کې دوه سیټونه موږ را یو ځای کړه. اوس چې انټرسیکشن موږ اخلو، اوس موږ په A او په B کې سره موږ کامن راخلو. کامن چې په A کې موجود دي په B کې موجود دي. نو زما سره A سیټ چې دی 0 2 4 6 8. انټرسیکشن ولیکئ. بل زما سره دی B سیټ. B دی زما سره 1 3 5 7 9. اوس A انټرسیکشن B. اوس د A او د B سره معلوم انټرسیکشن معلوموم. 0 دلته 0 نشته، دلته 2 2 دلته نشته، 4 دلته 4 دلته نشته، دلته 6 6 دلته نشته، دلته 8 دلته نشته. نو په دې کې زما سره کامن الیمنٹ نشته، دا به زما سره امټي سیټ پراشي. دا زما سره خالی سیټ راغی. دا زما سره 2 پارټس وو. بل زما سره د پارت نمبر 3. پارت نمبر 3 ته وګورئ. پارت نمبر 3 کې وایي تاسو معلوم کړئ پارت نمبر 3 کې A ډیفرنس B معلوم کړئ. A ډیفرنس B مخکې هم معلوم کو، اوس د بیا ګورئ A ډیفرنس B. A سیټ چې دی زما سره دا دی 0 2 4 6 8. ډیفرنس B سیټ. B سیټ زما سره دا دی 1 3 5 7 9. نری تاسو معلوم کړئ ډیفرنس معلوم کړئ. کوم زموږ څخه کوم اولنې سیټ وي، د اولنې سیټ نه موږ د دویم سیټ ارکان درې کوو، او په A سیټ کې چې کوم اولنې سیټ کې چې کوم الیمنٹ فاتح شو او موږ لاندې ولګو، دې ته موږ سوایو A ډیفرنس B ورته وایو. 0 دلته نشي، یو 0 ولګوا. 2 دلته 2 نشي، یو 2 ولګوا. 3 4 دلته 4 دلته نشي، یو 4 ولګوا. 6 دلته یو 6 ولګوا. 8 دلته نشي، دلته 8 ولګوا. نو موږ څوک A سیټ موږ واپس دلته ولګو. پوه شئ چې A سیټ موږ واپس ولګو، دا زموږ سره A ډیفرنس B راغی. ځکه مو لګو چې د B کې زموږ سره هغه الیمنٹ چې هغه په دې کې نشته. پوه شئ د A چې کوم الیمنٹ هغه زموږ سره په دې کې نشته، زموږ سره A ډیفرنس B چې د A او د B ډیفرنس زموږ سره راغی. دا زموږ سره
02468 راغی. بل دی زموږ سره اخرنی نمبر 40 په 8 نمبر کې 4 نمبر اکی مونږ ته وایي تاسو معلوم کوي وس بی ډیفرنس A معلوم کوي وس اوله مونږ ته ویل تاسو A ډیفرنس B معلوم کوي وس ما ته وایي تاسو B ډیفرنس A معلوم کوي نو B ډیفرنس A دی زما سره B زما سره کړی دی B ما راکړی اوس B سیټ را مخې ته کوي 1 3 5 7 9 ډیفرنس A سیټ زما سره دی 0 2 4 6 8 اوس موږ معلومو B ډیفرنس A اوس په موږ د B نه هغه الیمنټ لیکو چې په A کې موجود وي بقایي چې کوم پاتې شو په B کې یا بدلته ولګو دا زما سره شي B ډیفرنس A براشي 1 دلته نشته یو 1 ولګوا 3 دلته نشته یو 3 ولګوا زما سره 5 دلته نشته یو 5 ولګوا 7 دلته نشته یو 7 ولګوا بل زما سره 9 دلته نشته یو 9 ولګوا دا زما سره B ډیفرنس A راغی بس ته مرفوع